حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام د مصر په قید خانه کې بند کړی شو. الله تبارک وتعالى د قید خانه دنه واقعا ذکر وفرمایل چې یو طرف ته د حضرت یوسف علیه السلام هغه پیغمبرانه اخلاق د وجنه ټول خلق داغه معتقد شو، او بیا الله تبارک وتعالى د خپل علم د خوبونو د تعبیر حضرت یوسف علیه السلام ته نصیب فرمایل. او دو کسانو خوب لیدو چې د بادشاہ خادمانو یوسف علیه السلام ته رالل چې ته نیک او پاک او صالح انساني د دې خوبونو تعبیر مونږ ته وخیا. او دوه د مصر د بادشاہ خادمانو یو دغه خان سمو او یو دغه ساقیو خادمو نننی آیتونو مبارکو کې دغه خوبونو د تعبیر ذکر هم دی، او ورسره یوسف علیه السلام د خوبونو د تعبیر نه مخکې چې کوم دوی ته د توحید دعوت ورکو، عقیده توحید ورته وخو چې زه به تاسو ته د خوبونو تعبیر خیمه، خو مخکې د هغې نه په دې ځان پوهه کې چې کوم علم ما سره دی هغه عام علم نه دی د نجومیانو په شانتي او هوایي علم نه دی، بلکې دا د رب کائنات د طرف نه ما ته دا علم راکړی شوی دی. رب کائنات څوک دی؟ د الله سبحانه وتعالی د ذات تعارف ورته وفرمایل او د شرک قباحت ورته ذکر کو. نننی آیتونو مبارکو کې ابتداءً همغه سلسله ده چې د عقیده توحید چې کوم دعوت ول یوسف علیه السلام مخکې ورکو، او د توحید د دعوت نه بعد بیا ورته د خوبونو تعبیر هغه ذکر وفرمایل. نو فرمایي یا صاحبي السجن، یا صاحب ای زما مرګرو سجن د قید خانه، ارباب ایا معبودان متفرقون ګډوډ متفرق مختلف، خیر بهتر دی ام الله یا الله جل شانه الواحد القهار چې یو غالب دی. یعنی خدایان یو متفرق او مختلف بهتر دی که تاسو چې څنګه ځان نه جوړ کړی دی چې دا د اولاد ورکول والا دی، دا د بیماری خپول والا دی، دا د باران والا دی، او دا فلان دی او دا فلان دی، د هر حاجت لپاره تاسو مختلف خدایان جوړ کړی دی. نو آیا دا بهتر ده که یو وحده لا شریک ذات واحد القهار ذات هغه بهتر دی؟ الله تبارک وتعالى په حضور کې چې څوک سجده کوي نو بیا هغه در په در ګرځي نه، او چې څوک د الله سبحانه وتعالى د در پریدي نو بیا در په در هغه ګرځي. ما تعبدون تاسو عبادت نه کوئ من دونه دغه نه سوا الا اسماء مگر سو نامو یو سو نامې دي چې تاسو دغه عبادت کوئ، سمیتموها چې خدای تاسو هغه انتم تاسو او آباؤکم تاسو پلارانو ځان نم نمونه یې خدای پاغوي باندې او بیا دغه عبادت کوئ. ما انزل الله بها چې نه نازل کړی الله جل شانه پاغي باندې من سلطان څه دلیل به دلیل لګیای پاغي باندې دلیل نشته، ځان نم جوړ نمونه یې خدای ځان نم خوښ کړی. ان الحكم الا لله نه د حکم د چا سوا د الله نه، امر او حکم کړی دی الله تعبدو چې عبادت ما کوي تاسو الا اياه مگر هم د هغه د یو الله عبادت پکار دی، او د عبادت او د بندګۍ لایق هم یو د الله جل شانه ذات دی، بل څوک داسې نشته چې دغه عبادت وکړي شي. ذلك الدين القيم دا د دین برحق قیم نیک برحق، ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نه پوهیږي. نو اکثر د خلکو مخکې تیر شو اکثر الناس لا يشكرون اکثر ناشکري نه تراغي اکثر الناس لا يعلمون اکثر نه پوهیږي. نو همیشه په خلکو کې اکثریت د په گمراهی باندې وي، اکثریت په کفر باندې وي، اکثریت په شرک باندې وي، نو اکثر له اعتبار نشته دی، حق له اعتبار دی، حق ته کتل شي. دی وجنه د يهودیت او د نصرانیت او د مغربیت ذهن دا دی چې کم طرف ته چې میجورټی دا اکثریت طرف ته ځي، کم طرف ته شریعت دا وي، دین اسلام دا وي چې حق ته بګوري، حق کم طرف ته. وقلیل من عبادی الشکور همیشه د الله شکر گزار بندگان کم وي، حق چې دی همیشه په قلت باندې وي. یو مسلمان به همیشه حق ته ګوري او د حق ملګرتیا وکړي، دا به نه ګوري چې کم طرف ته خلک ډیر دي، دا د کفر سوچ دی. نه حق کم طرف ته دی نو د حق ملګرتیا وکړي چې حق اگر چې غلط وي. نو اکثر خلک ولکن اکثر الناس لا يشكرون اکثر خلک ناشکر، ولكن اکثر الناس لا يعلمون اکثر خلک ناپوهي. نو ته اکثر کو څه بنځي هم دی وجنه زمونږه د دین اسلام چې کوم د نظام خلافت دی، نظام خلافت راشده دی، نظام خلافت دی، دا غي دغه چې کوم مغربي جمهوریت دی دا غي سره دا تضاد دی. مغربي جمهوریت کې چې دین افراد شمارل شي پاغي کې یو لوی تعلیم یافته او یو عام چرسی بنګي دا غي حیثیت برابر وي چې کوم مغربي تهذیب دی، مغربي جمهوریت دی، پاغي کې دوی برابر دي. په دین اسلام کې د افراد او شمار نه کېږي، افراد تلل شي کتل شي دا کس دا د شریعت په نظر کې د دین اسلام په نظر کې د وضع قطع د اخلاق او د کردار او معاشره کې د ژوند دا څنګه دی دا به تلل کېږي. او جمهوریت کې چې دین هغه شمار لیکيږي او په شریعت کې یو کس تلل کېږي هغه نه بعد دغه خبري وزن ځکه په دین اسلام کې شورای نظام دی، د شمارل ور نظام نه چې کوم مغربي تهذیب دی. نو ځکه
ولكن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر خلق نه پوهیږي. یا صاحبي السجن، ای زما د قید خانه مرګرو، اما احدکما پتاسو دوانو کې چې کوم یو داسې دی فیسقي ربه، اسقي بدی خپل مولا باندې خمرن شراب. دي کې ادو کسانو، یو چې کوم د بادشاہ ساقیو هغه خوب کتلو چې زه شراب نه جوړ کوم او شراب وباسم، هغه دا تعبیر ورکړ چې فیسقي ربه خمرا، دی بری حقیقي او خپل آقا باندې به شراب سکي. واما الاخر او کوم چې دویم دی فیسلب، نو هغه په سولې کول شي، هغه ته پانسي ملاوي. فتاكل الطير، پس خوري به مرغان من راسي د سرنا، دا زړن کړی شي او د مرغ سر چې د مرغان د سرنا به خوراک کوي خوري. قضي الامر، فیصله شوی د کار. الذي دکم چې فيه تستفتيان، دکم په باره کې تاسو تپوس کوي. تستفتيان استفتاء، فتوا، سوال کول. نو کوم باره کې تاسو سوال کړو، استفتام کړو، دغه دقه دوه تعبیر دي دوه خوبونه. وقال او وی للذي، وقال وی فرمایل یوسف علیہ السلام للذي اکستا ظن، چې د کوم نسبت چې ګمان کو انه ناجن، چې خلاص بشي دي منهما دي دوانونه دي، چې کوم کس خلاصېدو د جیل نه رها کېدو، داغه په باره کې یوسف علیہ السلام هغه ته فرمایل اذكرني عند ربك، زما ذکر وکړه د خپل مالک سره چې رها شي او بادشاہ محل تلار شي او بادشاہ باندې چې کله شراب سکي د خدمت کې، ما ورته یاد کا چې یاره دومره وخت شو یو بے ګناه نوجوان په جیل کې قید دی بغیر د جرم نه او هغه رها کې، زما ذکر ورته وکړه. فانساه الشیطان، پس هیر کړو دینه شیطان ذکر ربه، ذکر کول د خپل مالک ته. فلبث، پس پاتې شو یوسف علیہ السلام فی السجن، په قید خانه کې 9 سنین، 100 کلونه. یوسف علیہ السلام هغه رها کېدونکي کس ته وویل چې خپل مالک چې کله خدمت کې نو ما ورته یاد کړه. حضرت مفسرین کرام لیکي چې اگر چې ما تحت الاسباب د یو بل نه امداد غوښتل موږ او تاسو لپاره جایز دي. چاته وي چې ما ته وبراکا، چاته وي چې ما دا کار وکړه. ما تحت الاسباب یعنی د اسباب لاندې چې کوم خدمات موږ او تاسو یو بل نه خلو د یو بل پکاريګو، دې هیڅ خبره نشته ده. یاره فلان کې ته زما دا پیغام ورسوه، فلان کې ته وایي چې زما فلان کې کار وکړي، دا موږ لپاره جایز دي. او ما تحت الاسباب د الله تبارک وتعالى په لاس کې کوم کارونه دغه امداد د مخلوق نه غوښتل، دا خو شرک دی. یوسف علیہ السلام یو جایز کار وکړي چې ما تحت الاسباب دې کس ته وایي چې خپل بادشاہ په مخ کې زما ذکر وکړه چې زه به ګناه قید کې پروت یم، قید خانه کې پروت یم. خو چونکې د الله تبارک وتعالى چې کوم مقربین خلق دي، د الله جل شانه چې کوم نزدیک خلق دي، دا غوي معمولی لغزش یا هیره نسیان د الله تبارک وتعالى په نسبت باندې قابل گرفت. نو الله تبارک وتعالى شیطان چې دی هغه مسلط کو په کس باندې، هغه په ذهن باندې مسلط کو او دغه ذهن نه خبره وته. حالانکه یو عظیمه واقعه وا چې دومره لوی عالم او دومره خپل اخلاق خوون چې هغه سره تاسو کاله په جیل کې تیر شو، تاسو خدمت وکړو او بیا دومره خپل تعبیر درکړو دته او تعبیر اختیار هم شو او دغه تعبیر په نتیجه کې تریها هم شوی او چې کله بهر لاړو شیطان خبره ته هیر دا الله تبارک وتعالى ته د یوسف علیه السلام دا خبره خو خرانه دي چې ته زما دومره محبوب او مقبول او صدیق بندي، یوسف صدیق الله دا الله دوست، تاسو څنګه دې بندنه چې مدد وغوښتلو، دته څنګه د په ذریعہ باندې امداد وغوښتلو. الله تبارک وتعالى خبره د شیطان په ذریعہ دغه د ذهن اوسته. یوسف علیه السلام سو کاله، بعض روایتو کې راځي 8 کاله، بعض روایتو کې راځي 10 کاله په جیل کې پاتې شو او بیا مخکې واقعیا ذکر کیږي. نو بهر حال د یوسف علیه السلام د دعوت د واقعي خلاصه هغه رستم ذکر کیږي. مقصد د آیتونو مبارکو دا دی چې مسلمان همیشه دین او د دین دعوت مقدم یګدي. چې چا سره خبره اتره کوي اول دینی مذاکره کوي، دینی مباحثه کوي او د دین حالات دینی حالات مخ ته یګدي چې راسته په دین باندې څومره عمل دی. د دین دعوت د انبیای کرامو نه بعد د امت ذمہ داری ده چې چا سره موږ تاسو خبره کوو اول د الله تبارک وتعالى د ذات تعارف پکار دی. یوسف علیه السلام دوی ته د خوب تعبیر ورکول نه مخکې د الله جل شانه تعارف ورسره عقیده توحید او بیان. نن په مسلمانانو کې او زموږ تاسو په معاشره کې د عقیده توحید د الله جل شانه د عظمت دلایل د دې مذاکره نه هونه کې برابر دي او دغه نقصان دار وته چې کوم د عقیده توحید چې کوم دلایل دي د الله تبارک وتعالى د وجود، د الله جل شانه د عظمت، د الله جل شانه د قدرت او د کبریای چې کوم آیتونه او کوم دلایل په قران کې موجود دي، هغه زموږ تاسو د ذهن نوزي. او بل طرف ته د الحاد فتنه ده، د ایتیست فتنه ده چې صرف زموږ تاسو په دې کې پی کې 10 لاک نوجوانان په تعلیمي ادارو کې هغه دهریان شو، د الله جل شانه د ذات نه، د الله جل شانه د وجود نه منکر شو. ولی هغه دهری او الحاد ولا چې کوم فتنه ده هغه ورځ مهنت کوي او زموږ مهنت نشته دي، مذاکره نشته دي، دینی مذاکره مباحثه خپل اولاد د عقیده توحید چې کوم بنیادی اصول دي هغه خودل د شرک نه د بچ کولو لپاره د غوي ځان سازي دا مهنت نه کیدو په وجه باندې دا خلک ورته ورته ترقی کوي. یوسف علیه السلام اول د عقیده توحید تعارف یو خپل رب پیژنې، د یو رب عبادت کوي، د یو رب نامدد غواړي، د هغه رب د وجود دلایل سره هغه دلایل ورته بیان کو، هغه نه بعد خپل علم نه ورته د خوبونو تعبیر ذکر کو.
ترجمه تبور یا صاحبي السجن ازما مرغرو د قید خانه ارباب اي معبودان متفرقون گډوډ خير بهتر دي ام الله یا الله جل شان واحد القهار یو غالب دي ما تعبدون تاسو عبادت نکوي من دونه دغه سوا الا اسماء مگر سو نامو سميتموها چې خد تاسو انتم تاسو وآباؤكم او پلاران استاسو ما انزل الله چې نه نازل کړی الله جل شانه بها باغي باندې من سلطان سدلیل ان الحكم الا لله نه د حکم د چا سوا د الله نه امر هغه حکم کړی دی الله تعبدو چې عبادت مکوي الا اياه مگر هم دا ذلك الدين القيم دا دین دی نیک برحق ولكن اكثر الناس لكن اكثر خلقنا لا يعلمون پويږي يا صاحبي السجن ازما د قید خانه مرګرو اما احدكما فتاسو دوانو کیو فيسقي ربه چې خوي خپل مولا باندې خمرا شراب واما الاخر او کم چې دویم دی فيسلبون هغه په سولې کولې شي فتاكل الطير پس خوري بمرغان من راسه د سرنا قضي الامر فيصله شوي د کار فیصله شوي د هغه کار الذي كم چې فيه تستفتيان کم په باره کې تاسو تپوس کوي وقال او فرمایل الذي اغه کستا ظن د کم نسبت چې ګمان کو انه ناجن چې هغه خلاص شي د دې دوانو منهما د دوانو اذكرني زما ذکر وکړه عند ربک د خپل مالک سره فانساه الشیطان پس هیر کړو دنه شیطان ذکر ربه ذکر کول د خپل مالک ته فلبث في السجن پس پات شو یوسف علیہ السلام په قید خانه کې بضع سنین سوکلنا صدق الله علیه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين